بسم الله الرحمن الرحيم فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. دے آیت کے سمزامین نورم دی نداغی طرف تبم سے اشاری او یو مخ کی آیت کے چی وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ التا دے خلق اللہ نمراد بعد خلق دین اللہ مغشتے دے. تغییر فی خلق اللہ مطلب دے تغییر فی دین اللہ، دا اللہ تعالیٰ پا دین کی تغییر کول. امام ابن جریر طبری ویلی دی چی دا دیر بہترین قول لے پا دیکھ وی وَأَوْلَى الْأَقْوَالِ بِالصَّوَابِ قَوْلُ مَنْ قَالَ مَعْنَاهُ دِينُ اللَّهِ دَخَلَ فِي ذَلِكَ كُلُّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. چا اللہ تعالیٰ دا کم سزونو نا منع کردے دا ٹول پدے کی شامل. نو ما ضمنن پدے کی دا خبر کردے وا چھے پا احکامو کے و پا عباداتو کی تغییر و تبدیل کئی. نو دا غی او دودری مثالونا مرگری وی چا دا مثالونا ہوایا منز کی تغییر. نو پا منز کی دا تغییر مختلف قسم مفہومات دی. خدا ټولنا لوی خبره د منځ په تغییر کې دا ده چې قرآن د اقامت الصلاة حکم کړی دی. اقامت الصلاة او قرآن اقامت الصلاة د عام مومنانو ذمہ داریم لګولې ده او د اسلامی حکومت په ذمہ دارو کې د ټولو نه بنیادی ذمہ داری لګولې. دا گویا کہ نخرہ چھ دا دین با ابتدا کی الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نو خلقو دا اقامت معنی بدل اکڑا حالانکہ دا کمی خبر تعلق چھ دا حکومت سر دے نو دا غیر پارا دا اختیار نا بغیر بلکم لار واضح خبر دا چھ حکومت چھ اوکار کئی خود اختیار پا بنیادی کئی او پتہ ہو لگے دا چھ دا اختیار پا بنیاد بانے نئی نو دا با اقامت صلاة نئی. کہ دا اقامت صلاة بغیر دا حکومت نہ قیدے نو بیا حکومت ذمہ داروں کے داڑو شامل اول پکار نو لیکن حالتا قرآن پا کی شامل کرے دے نو دے معنی دارا چھ دا اقامت صلاة دا اسلامی حکومت ذمہ داری دا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ با خپلو عاملینو تا او دا صوبو او دا علاقو حکمرانانو تا بیدا لکل چا ان اهم امورکم عندی الصلاة ستاسو پا سرکاری کارنو کے زمان پنیز در طولو نغٹ کار مونز دے. نو دا مونز پا سرکاری کارنو کے غٹ کار من اقامها فقد اقام الدین ومن اضاعها فقد اضاع الدین. اور دغه دے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خط جلی کلے رہے پائے کہ دالی کلی دی چی فمن ضیعها فهو لما سواها اضیع. سوک چی منزائی کی نو داغا ندا تمنشی کی دے چی ابا باقی سرکاری کارونا ٹکو نو دا دا منزا اضاعت دے ضائع کول. دا دے وجہ دا منزا فوائد پا نظر نرازی منتا. قرآن کی چی اللہ تعالیٰ فرمائی چی ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر. منز دا بے حیائے و دا نارواو نا بندول کئی. نو دالتا مفسرین یو حدیثم نقل کرے دے چی من لم تنہه صلاته عن الفحشاء فلا صلاة له. دا چمچا منز چی آغا دا بے حیائے نا بند نکرنا دا منز اڑو منز نا دے. نو دا تغییر فی خلق اللہ مطلب دا منز تصور دا خلق خراب دا اقامت صلاة تصور بدل کو.
زکات په باره کې هم دا خبره ده زکات څه ته وایي تاسو ګورئ پرویز د زکات څه مطلب بیانوي او زکات صرف صفایه ته وایي او دغه زکات خو یو قسم له ټیکس دی وایي نو دا د اسلام تصور بدلولو د ټولو نه لویه تبدیلي هغې په حج کې کول غواړي اوس به تاسو ته پته ده د یوروپیانو لکه په دې کې څه دلچسپي نشته چې موږ د حج وکړی لیکن اعتراض دا کوي چې قرآن کې خدا ویلی او دا د مسلمانان دا چل ښیي وایي چې قرآن کې خدا لیکلي سواء العاکف الذي جعلناه للناس سواء ټولو خلکو لپاره دا حرام دی او ټولو خلکو لپاره الناس ویلي مسلمین خو نه دي ویلي داسې ابراهیم علیه السلام چې کعبه جوړه کړه نو هغه وایي چې قرآن کې خدا وایي چې وأذن فی الناس یاتوک رجالا وعلى كل ضامر وأذن فی الناس ټولو خلکو ته اعلان وکړه نو ابراهیم علیه السلام کعبه جوړه کړه ټولو خلکو ته اعلان کړی دی الله تعالی وایي ټولو خلکو دپاره تاسو مسلمانان پکې مسلمانان پرېږدئ او یهودیان پکې نه پرېږدئ عیسایان پکې نه پرېږدئ نور غیر مسلم چې تاسو ورته وایئ دا پکې تاسو نه پرېږدئ نو دا خو تاسو زیاتی کوئ دا حرام د ټولو دپاره کلاو کوي حرام کلاول پکار دی دا کوم ځای کې چې د دې یو دیني خبره د کلاولو خبره راځي تصور ته پوهېږه چې دا د بار نه دا تصور راغلی دا امپورټډ تصور دی هر یو شی تاسو داسې کلاو کوئ چې بد دا پابندیانې او دا قصې ختمې کوئ تاسو همیشه پابندیانې لګوئ نو دا بنیادی غلطی ده د دې خبرې جوابونه خو خلک ډېر په خپل خپل انداز او څوک جواب کوي خو زما جواب د ټولو نه جدا دی چې ته وایې چې دا انسانانو لپاره دا جماعت دی نو یهودیان وایي چې موږ هم انسانان یو عیسایان وایي چې موږ هم انسانان یو نو زما جواب د وخت ده چې په دې پوه شي نو بیا به تا مخې د څوک راتلی نه شي هغه دا ده چې ابراهیم علیه السلام خو ټولو انسانانو ته ویلي او زه هم دا وایم منم او قرآن کې دا شته دې نه خو انکار نشي کېدی ته به ته انکار کولی زه خو دې نه کوم زما خو د ایمان حصه ده خو دا راته ووایه چې تا ته دا حج اوس رایاد شو دا بیت الله تا ته اوس رایاد شو چې دا حج د ابراهیم علیه السلام دا خبره کړې ده په کوم وخت کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا پیغمبر شوی نه او د فترت زمانه وه نو یهودیت موجودو په دنیا کې عیسائیت په دنیا کې موجودو عیسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې 570 سال دېرش کم شپږ سوه کاله او د موسی علیه السلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په منځ کې د 2000 کالو خواوشا زمانه ده نو په دې 2000 کاله کې د یهودیانو ته دا د ابراهیم علیه السلام دا اعلان نه یادو او په دې 500 کاله کې عیسایانو ته د نبی د ابراهیم علیه السلام دا اعلان نه یادو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شوی نه نو دا بیت الله و چې په دې کې عرب بوتان خودو بربند طوافونه به ته کول د دې بیت الله احترام او عزت هغه په خاورو کې ملاو کړو نو تاسو د یهودیانو څه کول پکار دا و چې تا راغلی وې او تا د دې بیت الله نه دا بوتان لرې کړي عیسایان به راغلي وې او هغه به د بیت الله نه دا بوتان لرې کړي دا خو ابراهیم علیه السلام دا کور جوړ کړی د عبادت لپاره د قربانۍ دپاره او د عبادت دپاره او د طواف دپاره او د حج او د عمرې دپاره جوړ کړی نو تا ته دا خبره اوس په هغه وخت کې ولې 2000 کاله تا ته نه یادېده او 600 کاله د عیسایي کاکا ته نه یادېده ستا ذمهداري نه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو پیدا شوی نه وله خو ته وې او یا د یهودیان نو تاسو چې ځان ته اهل کتاب وایې او تاسو واقعي په زړه کې د بیت الله احترام وو نو په دې کې د پسونو کاله بوتان ولې پراته لا بوتان به تاسو ته لرې کړي وې بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شو او بیا به نبی علیه السلام بار بار وایي دا بوتان او دا بت پرستی او دا بې حیایي او دا مه کوئ دلته هغه وخت کې ته کوم ځای وې بیا چې نبی علیه السلام د مکې معظمې نه خلکو
جلاوطن کو په هجرت مجبور کو. نو په هغه وخت کې تاسو کوم ځای وئ چې نبی علیه السلام خو دغه بیت الله د احترام خبره کوله، نو تاسو په هغه وخت کې کوم ځای وئ؟ دی وایي جي مونږ نه خبر. نو ما زه هغه وخته پورې نه وی خبر. نو بیا چې نبی علیه السلام مدینې ته هجرت وکړو خو بیا خو خبر شوئ مدینه کې خو بې شمېره یهودیانو، نو بیا تا کومه توره کړې ده؟ بیا به ورغلی وی نبی علیه الصلاة والسلام نو بغیر به تا ته تللی بیت الله به دې صفا کړی وی، هغې ته به دې ویلې او دا به تله دا کعب ابن اشرف او دا ټول خلک به مکې ته تله راتله که د په سترګو ړانده و دي د بیت الله کې دا بوتان نه لیده او دې ته د ابراهیم علیه السلام خبره یاده نه وه دا او درستو یاده شوه. نو زما سوال دا دی چې زما د دې سوال جواب دې څو پورې نه را کړی. زه تا ته ویم ته 2000 کاله او عیسایي 600 کاله خاموش ولې ناست؟ دا خو تعالی الله تعالی موقع درکړه نو تا د بیت الله احترام ونه کو، تا بیت الله د بوتانو نه پاک نه کو، تا د هغه قدر ونه کو، تا قرباني ونه کړه، تا طواف ونه کو، تا حج ونه کو. چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اوس بیت الله پاک کو او دنیا خلکو ته چلو خو د اوس ته راځي ویسې کوم نو خیر دی اوس هم راځه منه نه ده خو شرط خو شته. یو ملک ته سړی ځي نو هغه وایي چې هلکه عرب ملکونو ته دنیا وایي راځئ. نو راځئ څه مطلب دی چې راځئ نو بغیر پاسپورټ نه راځئ، بغیر ویزې نه راځئ؟ نه راځه خو پاسپورټ او ویزه واله. نو ته هم راځه که نه کلمه ووایه دا پاسپورټ او ویزه ده، نو کلمه ووایه نو راځه، چا منې کړی خو نه. هغه مسلمانان خو نه چې پشتي جدي مسلمانان دي نو هغه به پکې راځي او چې کوم نوي مسلمانېږي او پکې نه راځي نو ته هم پکې راځه که نه ته کلمه ووایه راځه، ته چا منې کړی؟ خو ستا دا خبره چې مسلمانانو مونږ منې کړي یو نو دا ته دروغ وی، دا ته زیاتې کې ځکه زیاتې کې چې تا ته موقع خدای پاک دونه لویه موقع درکړې وه، لهذا د نورو جوابونه په ځای پرېږده خو دا زما جواب ورته ورسوه په دې پوه کړه ورته وایې ته ولې نه راتلې په هغه وخت کې ستا هغه بابا ولې نه راتلی تاسو ته اوس یاد شو. نو هلته پکې دا ته وایي دا د ټوله دنیا لپاره کلاو کې وایي څنګه یې ورته کلاو کې او که بت پرست وایي چې ما دپاره یې کلاو کې بت پرستان وایي چې ما دپاره یې کلاو کې نو بت پرستانو نه خو مونږ خالي کړی دی تا دی بیا څنګه کلاو کړو ته پکې بیا بوتان دي بت پرست خو دا نشي ویلی چې ما دپاره یې کلاو ځکه تا نه خو مې اغستی دی اوس تا خو پکې بوتان ابراهیم علیه الصلاة والسلام د بوتانو دپاره خو نو جوړ کړی. نو دا خبره ذهن کې کېنوه. دویمه خبره دلته په دې آیت کې وه ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. نو دې باندې سوالات چې کوم راځي نو یو سوال پې دا هم راځي په دې وخت کې چې دا دی اوس خو دا کافران په دې مسلمانانو باندې ډېر زیات دا دي زورور دي. تاسو ګورئ هر ځای کې د هغوی منصوبې کامیابېږي، ملکونه یې رانه قبضه کړو، د مسلمانانو تباهي وکړه، فکر د مسلمانانو یې خراب کړو، ځمکې د مسلمانانو ملکونه د مسلمانانو قبضه کوي وخت په وخت او چې کوم مسلمان غواړي نو هغه وژني او اوچتوي یې او هغه څوک د هغه جواب نشته. ها جی نو دا سوال خو راځي چې ته ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله تعالی به دې له څه دسترس او څه قدرت او قوت په مسلمانانو ور نه کړي. نو دا خو دا د هغې په مسلمانانو باندې غالب دي. دا ته د دنیا ته ګورې نه دا په افغانستان کې څه کوي او دا په شام او په عراق کې څه کوي دا په الجزایر کې څه کوي دا په لیبیا د دنیا یې ټوله دنه قبضه کړه او اوس دا عملاً لګیا دي اوس مسلمان د شیعه او د سني په نوم باندې په ټوله دنیا کې د جنګولو پروګرام دی او هغې باندې کار روان دی. دا مطلب یې دا دی چې موږ به وسلې ورکولو نو فوجونه خپل سره جنګو خو دوی به یو بل وژني. نو د هغې جواب پخوانه خلکو کړی دی. هغه جواب دا تفسیر قرطبي ښایسته تفسیر لیکلی دی. هغه وایي ان الله تعالی ان الله سبحانه وتعالی لا یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا. الله تعالی مسلمانانو باندې کافرانو له داسې وس نه ورکوي
الا ان يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبه. وکه مسلمانان په خپل يتواصوا بالباطل، مسلمان په خپل د باطل اله کار جوړ شي، ته ګوره کنه خپل یونیورسيټو ته خپل تعلیمي ادارو ته چې پایګه نوجوان نسل ته د اسلام فلسفه وایي که د کفر فلسفه وته وایي؟ څه شی وته؟ خدا بیزار فلسفه وته وایي. مسلمانان صحافیان مسلمانان چې دا څومره د چا په لاس کې قلم دی او د چا په لاس کې جبه ده او د چا په لاس کې بل څه قوت دی، نو قوت د څه لپاره استعمالي؟ یتواصوا بالباطل، هغه د باطل لپاره استعمالي، پای فخر کوي. او ولا يتناهوا عن المنكر، یو بل د ناروانه نه بندي، بلکې څوک د ناروانه بندول کوي نو هغه ته وایي ته په پردي کار کې کار لري، وایي ته په پردي کار کې کار لري. تاسو ته پته ده امر بالمعروف او د نهي عن المنکر په خلاف باندې د یورپ نه دا سبق زده کړی. یورپ کې هلته دا سبق دی چې زما په کار کې کار مله، خپل حد کې دننه اوسېږه، دا زما خپله معامله ده، دا د هغې د جملو الفاظ و معنی درته زه کومه، وایي دا زما خپل ذاتي معامله ده، تا په دې کې څه کار دی؟ ته په خپلو حدودو کې دننه اوسېږه، پردي کار کې کار مه لره. نو تا ته وایي چې ته امر بالمعروف و نهی عن المنکر کوې، نو دا ته په خپلو حدودو کې دننه ولې نه اوسېږې؟ دا ته پردي کار کې کار ولې لرې؟ دا د هغه ځان له معامله ده ښه کوي او په بد کې ستا پکې څه کار؟ حالانکه دا ده چې ته منکر کوې، نو د دې معنا دا ده چې د منکر نه زه متاثر کېږم. زه چې تا ته وایم چې دا ناروا مه کوه، نو د دې دوه پهلوګان دي. یو دا چې زه ستا خیرخواهي کوم، ته کوی ته پرېوځې او ړوند دی ړوند، نو ما د لاس نه ونیولی چې کوی ته پرېوځې سټ دې ماتېږي. او پرون مې ته یو بل مثال ویلی چې پیپر دې دی او ته مداري ته ولاړې تماشې ته، نو زه ته یم مداري تماشې ته مه ودرېږه، پیپر له لاړ شه، خو ته په دې پوهېږې نه. دویمه خبره دا ده چې زه تا د منکر نه بندوم، نو حقیقت کې زه د تا نه بندوم، یوازې زه ځان بندوم. زه غواړم چې په ما دا اثرونه کړي، ځکه چې منکر زیاتېږي. لکه په یو کلي کې 50 کسان اوسېږي، 100 کسان اوسېږي، نو په دې 100 کسانو کې چې دا 100 واړه ټیکي او غلا نه کوي، د پردي چادر او چاردیوارۍ د تحفظ خیال ساتي، نو هر سړی به بېغمه اوده کېږي، وایي به چې یاره زما په کور کې په کلي کې چې غل نشته دی، د بهر نه غل نشي راتلی، ابا هله راځي چې د کلي سړی ورسره. خو چې په دې کلي کې یو کس غل شي او 100 کسان یې پکې، نو دې معنا دا ده چې 1% زما کور غیر محفوظ شو. او چې دا یو غل له ځان سره بل غل ملګری کړي، نو 2% زما کور هم غیر محفوظ شو. نو چې دا غله ځي او ځي او ځي او دا 50 ته ورسي، نو 50% زما کور غیر محفوظ شو. او که دا داسې زیاتېږي، نو یو وخت به دا راشي چې د 99% به زما کور غیر محفوظ، ټول به غله شي. نو زه خپل کور زه د هغه څیز نه تا بندوم چې د کوم څیز په نتیجه کې که دا شی زیاتېږي، نو د هغې نه زه متاثر کېږم، او دا ماله عقل هم دا حق راکوي او ماله یورپ هم دا حق راکوي چې او د کوم شي نه زه متاثر کېږم، نو هغه ماله بندول پکار دي. ستا لاس به راوږدېږي، ستا د لاس ته د مکو والو او د ازادۍ حق شته، خو چې د کوم ځای کې د ما د پوزې او د مخ حد شروع کېږي، بیا تا ته دا حق نشته. نو زه هم دا وایم که نه چې ته نو منکراتو کې هغه امره مه ده چې بیا الټه ما متاثر کړي او زما بچی او زما کور ستا نه غیر محفوظ شي. او دی وایي نه، امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا پکې ته ځانه کوي. نو دا مسلمانان دا کارونه کوي. ولا يتناهوا عن المنکر، د نارواو نه څوک بندوي نه وایي، دا خو د هغه خپل کار، بلکې الټه دا وایي چې یاره دا دې باندې پابندیانې رو رو په تا پابندیانې لګوي او هغه ملحدین ازادوي. د مسلمانانو خو دا کار دی اوس. او ويتقاعدوا عن التوبه، په خپلم توبه نه وباسي او نور خلکو ته هم د توبې ترغیب نه ورکوي. نو چې دا کار شروع کړي، نو فیکون تسلیط العدو من قبلهم، نو که بیا په الله تعالی دشمن مسلط کړي، نو دله دعوت دی ورکړی. دا د دې د بنیاد د دې د غلطۍ په وجه په الله تعالی مسلط کړو، اسباب دی را پیدا کما قال تعالی وما اصابكم من مصیبة فبما کسبت ایدیکم. نو دا یو دلیل ویلی
نو تفسیر قرطبی بیا د دې کې د ابن العربي قول نقل کړی دی، وی وهذا نفیس جدا، دا توجیه ډیره مزیدار ده. نو فیکون المعنى اذن، نو د دې آیت مطلب بدا شو چې ان لا يجعل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. مفهوم څه شو؟ مفهوم دا شو چې ان الكافرين لا يكون لهم من حيث هم كافرون سبيل ما على المؤمنين من حيث هم مؤمنون يقومون بحقوق الإيمان ويتبعون هديه. مؤمن چې د سو پورې مؤمن دی نو کافر به حیثیت کافر په د تسلط نشي کولی، او دا چې تسلط دی اوس نو دا تسلط ستا د لاسه دی، دا د مؤمن د لاسه دی، دا ستا خپل کرتوت داسې دی چې د هغې په وجه پتا ځکه تا وله دعوت ورکړه، تا د هغه فکر ته دعوت ورکړه، تا هغه چې کوم کار کوه کار خو تا وکړه، مسلمان دا کار شروع دا مطلب شو. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام غلام دی، دم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو روایت نقل کړی، تفسیر قرطبی هغه نقل کړی. وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ان ربی قال یا محمد، زما رب ما ته ویلی چې قد اعطیت لامتک، ستا د پاره مې ستا د امت په باره کې دا خبره تعالی درکړه چې الله اهلکهم بسنة عامة، دا به په قات نه تبا کوم ټول، و الله اسلط علیهم عدوا من سوا انفسهم، ادی باندې به خپل بارانه دشمن داسې نه مسلط کوم چې هغه د دین ورسره څوک نه وي. تاسو ګورئ که چې د مسلمان نه ورسره څوک نه وي نو برای راست در باندې که ستا بر صغیر پاک هند ته راغلي دي نو هم مسلمان کاکا ورسره، که افغانستان باندې روسیان راغلي او که په امریکایان راغلي خو هم مسلمان کاکا ورسره، که په شام کې او په لیبیا کې او په عراق کې او په الجزائر کې او په بل ځای کې او په کوم حتی چې دا کشمیر ګوره، په کشمیر کې اکثر دا وزیر اعلی مسلمان، وزیر اعلی مسلمان، نو دا ټول په دې مسلمانانو په دې باندې عام طور باندې خدا او دا چې اکا دوکا واقعات پکې راشي چې هغه برای راست کافر هم وي لکه برما کې وغیره، خو عمومي تصور ده. ولو اجتمعوا عليهم باقطارها، که دا ټول کافر راجمع شي برای راست ټول امت نشي ختمولی، نو بیا چې ختمیږي نو په څه طریقه به ختمیږي؟ وی حتی یکون بعضهم یهلک بعضا ویسبی بعضهم بعضا، دی به یو بل وجنې مو، دی به یو بل قید کوي مو، ایو بل باغی تاواله کوي. دا څومره چې د ګوانټانامو ته بوتلي دي دا ورته مسلمان کاکا ورکړي، دا د عافیه صدیقي ولا چا نیولې وه، دا ولا مشرف نیولې وه، دا چې دا په افغانستان کې څومره ولا مسلمانان مجاهدین ونیول خو دوی مسلمانان ولا ونیول. نو ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. دویم تصور دلته یو بل خبره ذهن کې کېنه ډېره زیاته اهمه، هغه دا ده چې مسلمان اسلام نه دی پیژندلی، په صفا الفاظو کې راته دا ویم. ستا په مفکرینو کې ډېر کم مفکرین داسې دي چې چا پیژندلی دی خو د باندې په کاڼو ویشته، لکه بل مې راته وي مولانا مودودي په کاڼو وله، سید قطب شهید په کاڼو وله، علامه اقبال په کاڼو وله، او چې کوم بل چا تربیت کړی او تا ته بیا څه ښیي اخوا دې خوا نو هغه بیا ستا لیډر وي چې هغه لاړو دا دین الف بې نه ورځي. مسلمانانو کې داسې ډېر خلک ځان ته وایي ویره اسلام بس عقیده ده، اسلام صرف عبادات، او مسلمان دا سره زده کړي نه دي چې اسلام یو تهذیب هم دی. دی به وایي چې ګوره ته پکې نوې نوې خبرې مونږ ته کوې، تهذیب دی، سیولایزیشن دی، اسلام تهذیب دی، اسلام صرف عقیده نه ده. د عقیدې تعلق د فرد سره دی، د اجتماعیت سره تعلق د تهذیب دی. ته تهذیب څه ته وایي؟ نو ما ورته وایي چې تهذیب دی ته وایي چې دا قرآن ورته په بله اصطلاح کې دین وایي، وایي ان الدین عند الله الاسلام، ان الدین عند الله الاسلام، اسلام دین دی، الدین دی.
او دین یو پورا نظام زندگی ته وایي پورا نظام زندگی ته پدې کې بنیاد په عقیده باندې ده اعمال او اخلاق او معاملات او دا ټول خبرې پکې دي اخلاقیات هم پکې دي خو بنیادی طور د اسلام نوم چې ده نو هغه دا چې دا الدین دی دا نورم دینونه دي ليظهره على الدين كله الله تعالی پیغمبر دې لپاره راولېګو چې ليظهره على الدين كله ګور الته یو دین الحق دی یو نفس الدين یو نفس دین دی هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق یو رښتینی تهذیب دی رښتینی دین دی رښتینی نظام دی او بل دا چې هغه د نظام دعوه کوي نو چې زما دا نظام هم نظام دی او قرآن کې بل ځای کې وایي کنه چې فرعون موسی علیه السلام په باره کې وایي نو څه وایي وایي انی اخاف ان یبدل دینکم یعنی دا هغه مطلب دا نه دی چې کنه کړه دې ځان لا عقیده ساتي نو په توحید عقیده ساتي نو دا بنی اسرائیل وته ټول معلوم نو چې دا په خدای عقیده ساتي وی چې دا موسی علیه السلام زکه وجنم ذروني اقتل موسى وليدعو ربه اني اخاف ان يبدل دينكم زکه زه یریږم چې دا ستاسو دا ټول سیستم او دا ټول نظام تباہ کوي ختمي دین اسلام دین دی او دین نظام دی نور نظامونه چې دی هغه د آتش دعوه ده هغه حق نظام نه دی دا هغه په درست بنیادونو باندې نه دی او دې ته قرآن وی دینن قیاما دا چې دین دی چې دا په کلکو بنیادونو ولاړ دی اوس به ته ما ته وایې چې په دې دین په دې خبره ته ما نو ما یو خو دا ټول قرآن ووایه ته نو تا ته په دې کې انفرادي معاملات هم معلومیږي او اجتماعي معاملات هم درته پکې معلومیږي او اخلاقیات هم پکې دي او عدالتونه هم پکې دي نو دا ټول سیستم شو که نه دې کې یوازې د مونځ مسله خو نه ده که د مونځ ده نو هغې کې هم د اقامت لفظ دی اوس مې درته ووایي چې اقامت دین دی اقامت صلات دی پکې نو اقامت صلات خو د اسلامي حکومت ذمه داري ده که زکات دی نو تؤخذ من اغنیائهم فترد فی فقرائهم هغه هم د اسلامي حکومت ذمه داري ده حج لهم امیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقرر کړو نو بنیادی خبره دا شو دا د خلکو انتظامات کول د سرحدات او تحفظ کول د خلکو تعلیم او تربیت کول معروفات عام کول او د منکرات نه خلق بندول حدود قائمول تعزیرات قائمول ظالم نه مظلوم د پاره بدل غستن دا ټول خبره ته په فقہ کې وي او په قرآن کې وي او په احادیث کې وي نو دا و ساده خبره دا ټیک شو د دین اخو که نور دلایل وي نور دلایل هم ډیر شي دي اولنې اجماع د صحابه یا اولنې مسله چې صحابه ته پیښ شوی و نه غره څه پیښ شوی خو د خلافت د قائم اقامت پیښ شوی اولنې مشوره پس کې شته چې د مشورې ډیر زیات اهمیت ده نو صحابه اولنې مشوره پس کې کړو اولنې مشوره په دې کړه چې خلیفہ بسو کی نو خلیفہ مقرر خو د دین علاوه ته دوه مثالونه ته وایم چې هغه مثالونه ستا مخې له باندې راغلي نو ذکر ته هغه مثالونه خو مې ته ډیر شي قرآن ټول ډک اولنې مثال دا یو آیت ته وایم دا سورت چې مکی سورت ده ارأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين استاذ وای قیامت چې ده قیامت نو قیامت منل او آخرت منل دا خو د ایمان حصہ ده په قرآن دلته په دې مکه معظمه کې یو بل انداز اختیاري چې ارأيت الذي يكذب بالدين تا غسړی ګوري چې هغه قیامت نه مني د جزاء او د بدله د ورځې نه انکار کوي نو فذلك الذي يدعو اليتيم دا خو هغه دی کنه چې یتیم لدیکی ورکوي ولا يحض على طعام المسكين او د غریب په ډوډۍ خلک نه ورته ځي اوس که چا سره لغونم بصیرت او لغونم سوچ نکار علی نه په دې پويږي
چې قیامت نه منل یوازې دې ته نه وایي چې سړی وایي زه قیامت نه منم، کېدای شي چې مني او د قیامت په باره کې لګیا دی، بل سړی پې هم قایل کوي، خو د قیامت د منلو چې کومه تقاضا ده عملي، نو هغه عملي تقاضا یې څه ده چې دی خپله رویه بدله کړي او دی دا رویه نه بدلوي. نو پته ولګېده چې اسلام یو تهذیب دی. تهذیب معنا دا ده چې دا یوازې عقیده نه ده، د عقیدې په بنیاد باندې یو طرز زندگی ده، یو طرز فکر دی، د ژوند د تېرولو یو طور او طریقه ده. که په هغه طریقه باندې چې کوم تا د قرآن وایي په هغې باندې ته ژوند نه تېرې، نو دا قرآن بیا ستا په خپله تکذیب کوي چې ته چې کوم عقیده د توحید وې دا عقیده ته دروغ وې، ته دا د عقیده ستا نشته. د کومو مسلمانانو چې د اسلام په عقیدې په بنیاد باندې د هغوی د ژوند یو نظام نشته، نو دا د دې خبرې په خپله ثبوت دی چې د دې د عقیده کې څه خرابي ده. نو گویا کې دی د دې خپلې بې عملۍ نه چې دغه عقیدې په بنیاد باندې دی د خپل ژوند د رویه نه بدلوي، د خپل ژوند طرز نه بدلوي، نو دی په خپله د دې خپلې رویې نه د دې خپلې عقیدې تکذیب کوي. یکذب بالدین، هغه دین ته تصدیق کوي، او زه تصدیق منم، قیامت منم، او قرآن ورته وایي دی یکذب، په ژبه یې تصدیق کوي، په عمل کې تکذیب کوي، او دغه عمل دغه تکذیب معتبر دی، د ژبې د اعلان معتبر نه دی. نو دا هغه بنیادي فرق شو. داسې آیاتونه ته بیا په دې ټول قرآن مجید کې ګوره. داسې یو بل مثال تا ته وایم، ځینې خلک وایي چې دا ته چې وایې چې اسلام تهذیب دی، نو دا خو د دې جدید دور اصطلاح ده. ما الدین خو په قرآن کې د پخوا نه ذکر شوی، د دې دور اصطلاح خو نه. تهذیب په لفظ ته تهذیب په ته دین ووایه، ته تهذیب لفظ مه وایه، ته دین ووایه. نو دین خو پخوانی، خو زه په دې اصطلاح کې خبره کوم چې په کومه اصطلاح کې عام خلک پې پوهېږي. بیا وایي چې یاره جی تاسو چې وایه چې قرآن دا خو دین دی او دا نظام دی، نو دې نظام دپاره خو بیا دې مطلب خو دا دی چې تاسو د حکومت او د اسلامي خلافت او د ریاست په دې کې هو بیا آئیني او دا تاسو دا عجیبه خبرې کوئ. دا ټولې خبره د کوم ځای نه راغلي؟ لکه دا خبره کوي چې دا تاسو چې وایه چې هلکه اسلامي آئین دی او غیر اسلامي آئین دی، دا تاسو د کوم ځای نه دا خبرې کوئ؟ دې په اسلام کې ماخذ څه دی؟ نو ما دا خبره خو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مدینه منورې ته تشریف راوړو، نو د مدینه منوره کې خو درې قسمه خلک اوسېده، اوس او خزرجو، نو پای کې څه مؤمنان او څه کافر. څه مؤمنان ټول خو ایمان نه وراوړ، او څه پکې کافر. عبد الله ابن ابي سره څومره خلک پکې منافقان، بیا وروسته عبد الله ابن ابي خو ابتدا کې ایمان نه وراوړ، بیا وروسته ایمان راوړ. دا منافق د دې نه مخکې خو له کلاو کافر، دا نه بعد بیا وروسته د ایمان راوړ. او مشهوره خبره ده روایاتو کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کې مدینه منورې ته تشریف راوړو، نو هلته بیا داسې په لاره روانو، خوا کې په یو مجلس داسې تیر شو چې پای کې عبد الله ابن ابي و عبد الله ابن رواحه رضی الله تعالی عنہ، نورم خلک پکې ناسو، مشرکین مؤمنان غیر هر څوک پکې ناسو. عبد الله ابن ابي خو غټ سردار. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم سورلی باندې و، نو هغې باندې چې ورغی، نو هلته د هغه سورلی دایره خبره ده چې اسیا بل سورلی، نو هغه دوړه کوي، چې دوړه وکړه، نو هغه عبد الله ابن ابي دا پوزه داسې پټه کړه، پوزه یې پټه کړه، ویلا تغبروا علینا، مړې دا دوړې موړې مونږ ته دیو خمړو، دا دوړې مونږ ته مه کوئ، ډېر دوړې په مونږ راوستې. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پروا ونه ساتله، خو هلته سلام وکړو، بیا یې هلته خبره وکړه، دعوت یې پیش کړو، ځکه چې غیر مسلم خلک پکې. نو د نبی علیہ السلام د دعوت د خبرې په مقابله کې عبد الله ابن ابي وایي چې یا هذا، اے سړیه، لا احسن مما تقول، خبره ډېرې مزیدارې دي، خو زمونږ د خواله ډېر مه راځه، زمونږ دا مجلسونه مونږ په خپلو حجرو کې او په خپلو پروګرامونو په حجرو کې ځان له نورې خبرې کوو، ته پکې راشې ته پکې دا خبرې کوو. نو دا لا تغشنا فی مجالسنا، زمونږ د مجلسونو نه ډېر په مخه مه راځه، او که خامخا ستاسو خوښي او ستا دا خبره د چا خوښي، نو لاړ شه هلته یو ځای کې کښېنه چې کوم ځای تا ځان له جوړ کړی دی، نو که ستا د چا خبرې خوښي، نو هلته به تا له درځي.
نو عبد الله بن رواحه رضی الله تعالی عنہ پاسه د خدای پیغمبر مونږ لراځه د مونږ مجلسونو ترازه د مستا خبرې خوخي نو عبد الله بن ابي وي نم دي خوخي نو یو بل پسې پاسه ته نبی له صلی الله علیه وسلم خاموش صحابه ته وی تاسو وګ مکه خیر جګړه مجو نو دا صورت حال نو دا عبد الله بن ابي دغه وخت هغه ښکارا ایمان اعلان نه وکړ دا یې رستو بیا اعلان خو ما د بلې خبره لپاره تاسو دلیل وی چې نبی له سلام چې مدینه منوره ته تشریف راوړو نو په دې مدینه په دې باشندگانو کې مؤمنان هم او کافران هم او بل طرف ته يهوديان هم غیر مسلم دي او کافر دي اهل کتاب نو نبی له صلوات و سلام د ټولو نه بنیادی کار دا وکړو چې دی په یو معاهده کې راجم کړو چې هغه ته میثاق مدینه وایي او د دې میثاق مدینه تقریبا 250 دفعات دي تقریبا 48 دفعات د دې میثاق مدینه چې دا 48 دفعات خلاصه دا و په دوه ټکو کې سره خلاصه وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تبع اخرنه اختیاري د فیصله او د مدینه منوره دفاع وکړه دنه چې کوم جګړه پیدا کیږي د دې اخرنی فیصله اختیار ود رسول الله صلی الله علیه وسلم او د دې مدینه منوره دفاع وکړو کله بهر نه په مدینه باندې چا حمله کوله نو بیا به ټول مدینه ټول خلک يهوديان هم دفاع کوي او په دې کې چې مسلمانان نه او غیر مسلمانان ټول به دفاع کوي نو دا بنیادی نقطې وي په دې بعضی صاحبان اگر چې هغه د دې ځای بحث نه دی او هغه وایي چې د سند په لحاظ سره دا د میثاق مدینه حدیث کمزور دی ما ته یو صاحب وی چې یاره جی تاسو د میثاق مدینه تذکره ډیره کوي او د سند په لحاظ سره خدا حدیث کمزور دی نو ما ورته وی چې دا قران هم کمزور دی وی څنګه نو ما قران مجید کې چې الله تعالی وایي چې فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالا وأرضا لم تطئوها نو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا بنو قریظه مړ کړو نو د دې غلطي څه وماوي یعنی قران چې کوم وخت وایي چې دې مړ کړو تقتلون فريقا تأسرون وتقتلون وتأسرون فريقا یو ډله دې وجنه او بل ډله قیدیان کې نو دا قیدیان کول او دا وجل چې دي دا دینه د کومه ګناه سزا چې سوچ کوو چې دا خو سوچ خبره خو سزا خدا و چې د معاهده خلاف ورزي کړي باندې ماته خو چې معاهده کمزوري ده نو هغه خلک هم لګیا دي او په حدیثو کې وایي دا ضعیف دی او دا کمزور دی چې د قران د الف لام نه دي خبر د الف با نه دي خبر علم خدای ته نه وایي علم خدای ته نه وایي یا واسترګه وټړې بل بل سترګه یو طرف ته روان شي کفاره به ماته شي دواړه سترګې غړاو خدای دې دوه دل کړی دي سترګې نو په حدیث کې هلګي او دې ته نه وره چې قران څه وایي نو بیا چې دا خبره ماته کوم سړی کول نو پټه داسې په طرف کې کتاب د چاني ولې او کتاب دې دیوال لراواچو نو ما کتاب دې ولې دیوال دې لیکلي دي چې دا حدیث ضعیف دی تاسو په خبره ورسېدې نو دې د پاره مې ته دا وی چې دلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا میثاق مدینه جوړ کو نو دا ټول کافرانو ته خو نه وی جره دا قران د الله تعالی کتاب دی په دې باندې را سره متفق شي دې باندې اوس دا ارچا عقل کار کوي د چا په نه کوي کې دې چې بعض خلک دا پروپاګاندا دلیل وګرځي ثابت وګرځي قران چې دا الدساتیر دی الدساتیر دا د دستورونو د آئینونو د کانسټیټیوشنز بنیاد دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې پوهیدو چې دا څه خبره ورته وکړه چې هغه خبره نه دی انکار نشي کوي او دا دستور دا میثاق مدینه چې دا غي په بنیاد باندې د مدینه منوره ماحول دا وخت پورې چلیدو چې سو پورې دا بنو قریظه وجری نو دا غي نمخ کې بنو نذیر او بنو قینقاع جلاوطن کړی نو دا یو دستوري خبره ده دی باندې یعنی ته دا مو وایې چې کبل څوک دستور جوړ کی او پای کې د الله تعالی حاکم لکه د پاکستان آئین
چې پای کې الله تعالی حاکمیت تسلیم شو چې لکه د دې ځمکې او د دې ملک او د دې اختیارات حاکمیت به د الله تعالی او د انسانانو په لاس کې به دا امانت وي. نو دا هغه بنیاد دی چې په دې وجه باندې دا دستور اسلامي کېږي. نو دی وایي یاره دا دستور پکې اسلامي شو نو دا خو عمل خو پې نه کېږي. نو ما عمل خو ځکه نه کېږي د تال ته کې د دې نه خبر نه چې هغه عمل کولو طریقه څه ده. د هغه عمل کولو دپاره د مطلب خلق لېږل پکار. نو عمل آیین خو په خپله خبرې نه کوي خو آیین خو به څوک نافظ کوي که نه. نو د دې داسې مثال دی لکه یو سړی چې کلمه ووایي او ګناهونه هم کوي. نو چې کلمه هم ووایي او ګناهونه هم کوي نو ته به د اسلام نه وباسې. ولا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحله. دا د عقایدو مسله ده چې څوک وایي سړي ګناه ته حلال نه ویلی نو هغه به ورته کافر کوي. نه په ګناه باندې به څوک نه کافر کوي. نو څنګه چې ته وایې چې یو مسلمان دی چې هغه ګناهونه هم کوي خو د هغې باوجود مسلمان تاسو داسې مسلمان په دې علاقه کې چېرته مړ دی چې تا یې جنازه نه یې کړي. تاسو څونه وخت د دې علاقې د چې شپېتو کالونو چا عمر بره دی د هغه نه تپوس کوم. په دې علاقه کې داسې سړی تاسو ته معلوم دی چې مسلمان مړ دی او چا یې جنازه نه ده کړې او دا تپوس یې کړی دی چې هلکه ده به منځونه کول که نه او ده به روجې نیولې که نه او د لور خور له حق ورکړی او که نه یې ورکړی او ده به څنګه چل کوو او د په عقیده کې څه شک وکړ نه که څنګه چل څه کیسې خو چې مسلمان مري خلک یې جنازه کوي. نو ته څه غواړې اوس ستا څه مطلب دی چې دا خلک یې جنازې نه کوي یو جګړه جوړول غواړې. زه هم دا وایم چې څوک کلمه وایي نو به دا مؤمن دی باقي وحسابهم علی الله. د حساب دپاره الله تعالی قیامت مقرر کړی قیامت کې به الله تعالی حساب کوي. قیامت کې به الله تعالی حساب کوي. زم دا خبره کوم چې دا دستور چې دی بنیادي طور دا اسلامي دی خو دا خلک چې دي دا په هغې عمل نه کوي نو فاسقان فاجران دي. دا مطلب خو نه شو چې ته اوس وایې چې هلکه دستور اسلامي نه شو نو ملک هم اسلامي سټیټ نه شو. ته به وایې چې عملي خو داسې نه ده ما عملا داسې ده هم ګورې داسې هم نه ده دا څنګه چې ته وایې چې عملا خبرې غلطې ټول. دا قادیانان چې کافران کړو نو قادیانانو باندې خو مخکې ښه نو ټولو علماو فتوا لګولې وه. علماو به فتوا ټولو علماو فتوا لګولې وه نو چا ورته کافر وي نو هله بیا په دې وطن کې کافر ډکلیر شو ومنلی شو چې په ستمبر 1974 کې 7 ستمبر 1974 کې دا منظور شو دا ترمیم چې قادیانان غیر مسلم اقلیت غیر مسلم دی او دا با اقلیت په دې او دا د پاکستان قومي اسمبلی دا کار وکړو او دې قومي اسمبلی کې یوازې علما او د مذهبي جماعتونو خلک نه وو دې کې نور او حکومت خو د پیپل پارټۍ و په هغه زمانه کې خدای غټ کمال وکړو بوټو صاحب. زه خو وایم چې الله تعالی دې دا بوټو صاحب وبخي الله دې ورته غلطۍ معاف کړي ځکه ټیک دا غلطۍ ډېرې زیاتې کړي دي خو دا کار ډېر لوی کار کړی دی او زه نو دې سیکولرسټو په مخ کې کله کله وایم بټو صاحب مرحوم نو دا په دې بدله کې چې دا یو مولوي صاحب دی او دا دی او دا هغه د بټو دا په کار چې ده ویلی چې دا داسې دی او هغسې دی. زه یم دا کار ډېر زبردست کړی دی چې پاکستان په دې آیین یې جوړ کړی دی او په آیین کې حکمیت اعلی د الله تعالی لیکلی دی او دا کار ډېر غټ کړی دی څه چې قادیانان غیر مسلم اقلیت شو دا د ده په مشرۍ کې هغه زمانه کې یحیی بختیار اټارني جنرل مشهور سړی وکیل مولوي صاحب ته مې بل ور دویم دا ګوره دا څومره قابل سړی دی خدای د داسې قابلانو خلکو هغه قابلیت د کله د یو څه دپاره استعمالي کله د بل څه دا چې اسلامي نظام راشي بیا د اسلام دپاره استعمالي هغه د دې قادیاني نه ورغر خطا کړی دی 11 ورځې هغه داسې کړی دی دیوالونو سره جنګولی دی ورغر یې خطا کړی هغه روداد شایع شوی نو هغه روداد چې ته ګورې چې ده نه څه تپوسونه وکړه او ده کوم جوابونه ورکول د ده په جوابونو پورې سړي له خندا ورځي نو هغه وایي چې ما بټو ما ته وایي چې دا خو د مولیانو کار دی څوک کافر دی او څوک مسلمان دی زما په دې کې څه کار دی وایي ما ورته وایي چې بټو صاحب دا راته ووایه چې ته قادیاني ته پیغمبر وایې وایي راته وایي چې نه زه خو ورته نه ویم وایي ما چې ته یې ورته نه وایې خو بیا تا ته کافر وایي چې ما ته کافر وایي چې او تا ته کافر وایي چې زه خو کافر نه یم دا څنګه دی ما ته کافر دی په خپله دی که زه یم وایي بیا دې دغه داسې موقع ورکړه وایي چې دا به زه غیر مسلم کوم
دا به زه غیر مسلم اقلیت قراروم دا ما ته څنګه کافر وایي تاسو په خبره ورسئ چې زه خو قادیاني د پیغمبر نشم دی زه محمد صلی الله علیه وسلم ته خاتم النبیین ویم نو ګوره لوی بیکار نابیکاره سړی هم چې هغه د اسلام هغه رګ پکې راچوت شي که نه نو دا یو ښه کار دی الله تعالی دې ورته دې په ذریعه هغه باقي غلطۍ معاف نو دا بنیادي خبره ده چې ته ماته د هندوستان په اسمبلی کې دا قرارداد هندوستان کې یو سړي ته ووایه ته په د هندوستان په اسمبلی کې ووایه چې قادیانان کافر ابو ته روبه کې لیوانه دا او د سیکولرزم اسمبلی ده په دې کې خدا کافر او مسلمان خبرې په دې کې نه ته په برطانیه کې دا ووایه دا ته په پاکستان کې ولې ویلی شي ځکه ویلی شي چې د پاکستان په آیین کې دا خبره لیکلې ده چې حاکمیت اعلی به د الله تعالی نو دا نه د دستور نه خبر دی نه د آیین د اهمیت نه خبر دی بهرحال لازمي خبرې په ذهن کې یاد وساته ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا تا ته مایي چې اسلام تهذیب نو تهذیب چې دی دا داسې نه دی دا د سړي انفرادي عمل دا د اجتماعیت یو نظام دی د اجتماعیت په دې باندې عمل کوي درېمه خبره تاسو ته ما پرون ویلې چې لا اکراه فی الدین باندې به خبره کوم هغه هم حقیقت کې د دې حصہ ده غیر اسلامی تهذیب چې په دې موجوده زمانه کې وته موږ مغربي تهذیب وایو دا چینی تهذیب هم ده هندوستانی تهذیب هم ده جاپانی تهذیب هم ده نو تاسو دا د مغربي تهذیب خبرې ولې کوئ په مخه باندې چې امځه کې ګورئ نو ویسټرن سیولایزیشن خلک وایي نو دا جاپانی سیولایزیشن هم تهذیب دی دا چینی سیولایزیشن هم یو تهذیب دی نو دا ولې نه وایې تاسو دا انډین سیولایزیشن هم یو د هغې یو طریقه ده وایي دا ځکه نه وایو چې دا جاپانی او چینی او هندي تهذیبونه چې کوم دي دا محدود دي او مغربي تهذیب اوس دې باندې غلبه په دې تهذیبونو هم غلبه حاصل دي خاموش کړي دي چې نه موږ په دنیا د خپل تهذیب غالب کوو او حقیقت کې اوس په ډېر زیاتو وسایلو باندې او په زیاتو ټکنالوژي باندې چونکې د ویسټرن سیولایزیشن قبضه ده نو هغه حالانکه مغربي تهذیب دا مغرب څه ته وایي دا نه یو پوره بحث دی ټول بحثونه خو دلته نشو کولی مغرب کې خو زموږ خپل ملکونه هم راځي مورکو په نوم باندې المغرب په نوم باندې په مراکش ته خلک المغرب وایي نو د مغربي تهذیب نه مطلب هغه تهذیب دی چې امریکا او برطانیه او فرانس د هغې مشري کوي او د هغې امامت کوي هغه بې خدا او بې حیا تهذیب چې د هغې کې دننه عیسایت لم پوره دخله ده یهودیت لم پکې پوره دخله ده د هغې تقریبا ډېر شی عناصر دي ما یو یونیورسټۍ کې په دې موضوع باندې یو سیمینار و پای کې ما پیش کوو نو ما هغې دپاره پوره نو ما چې په خپله کومه مطالعه وکړه نو تقریبا د 18 نه زیات عناصر ما معلوم کړه چې د مغربي تهذیب دا عناصر دي او بیا مې دا ثابته کړه چې دا تمام عناصر با هم متضاد دي د یو بل سره تضاد دي نو د دې عناصرونه چې کوم د دې متضاد عناصرونه چې په کې عیسایت لم دخله ده یهودیت لم دخله ده ماده پرستۍ لم دخله ده بې حیایي لم پکې دخله ده په ملکونو په ځمکو په ذهنونو او په قابلیتونو باندې د وسایل لپاره هم پای باندې دا ټولې خبرې پای کې شاملې دي د دې ملغوبې ته ویسټرن سیولایزیشن وایي چې د هغې امریکا او برطانیه او فرانس او دا ملکونه د هغې سرپرستي کوي او د هغې لپاره وسایل استعمالوي چې په کومو ځایونو کې هغې بایبل استعمالوي دا دې په ذریعه باندې هغه ځمکې قبضه کوي بسمان ټوټو یو پادری دی په افریقا کې نوم یې یاد ساته بسمان ټوټو هغه په خپله د خپل عیسایت په باره کې ویلي دي چې کله عیسایان افریقې ته راله نو زمونږ په لاس کې ځمکې وې او د دې په لاس کې بایبل وی مونږ ته وی چې سترګې پټې کړه چې عبادت شروع کو چې جنت وګټو خدای رضا نو مونږ سترګې پټې کړې عبادت هم شروع کو چې جنت وګټو وای چې سترګې مو غړولې نو زمونږ په لاس کې بایبل او د دې په لاس کې ځمکې وې سترګې را باندې دې دپاره پټې کړې وې چې ځمکې رانه والي او بایبل کتاب راله په لاس کې راکړي
نو بایبل د یو عیسائی پادری د وینا مطابق په دنیا کې بایبل زکه خوري چې د مسلمانانو په وسایلو قبضه لګي. دا د وسترن تهذیب حصہ ده، عیسایت دا حصہ ده. نو دا تهذیب چې دی غالب خینا بل ورته ته ما وی چې وایي چې دا فل پیکیج دی، دینه داسې نه کې تا ته دا حق نه درکوم چې په دې تهذیب کې به څه خبرې ته پرېږدې او څه به منې، دا حق تعالی زه نه درکوم، بلکې دا به یا ټولې منې او یا به ټولې واپس کړې. نو ټولې خو واپس کولی نه شي، نو لهذا ټولې به منې. نو دې ته وایي اکراه فی الدین. دا جبر دی، دا جبر دی، خو د جبر نه کار دی. دی په ما باندې ټول تهذیب خپل مني، فکر، عقیده، نظریه، اخلاق، کردار، تعلیم، حتی کې دا راز نه، حتی کې د ژوند د تیرولو انداز، د خوراک او د څښاک انداز، دا هم چې د هغه نه خپل کړی نو نه دي پرېږدي. لہذا اسلام خو یو حق تهذیب دی. نو د لا اکراه فی الدین مطلب به ځان پوهې، دا به څنګه مقابله دې مقابله باندې خو زه نه پوهېږم چې یو طرف ته دشمن وایي چې زما به دا ټولې خبرې مني او که دې خوښه او که دې ناخوښه خو دا به ټولې مني، او بل طرف ته یو سړی وایي چې نه زه خو په چا باندې جبر نه کوم، زه خو په چا جبر نه کوم، په خپله خوښه باندې څوک څه شی مني، هغه وایي نه زه تا خپلې خوښې ته پرېږدم نه، وایي تا خپلې خوښې ته نه پرېږدم، نه ما دا ټولې خبرې به مني. ځکه زه ویم چې خلکو د لا اکراه فی الدین ترجمه نیمګړې زده کړې ده. خلک دا ترجمه کوي چې دا دین په چا باندې په زور باندې اسلام نه مني. ټیک خبره ده، دا خو نه مني، دا خبره خو منلو دا ټیک. دین د جبر شی نه دی، ځکه دین خو د عقیدې نوم دی، نو عقیده کې جبر د کوم دی راغی؟ ته به زیات نه زیات سړي د خولې نه کوپر وباسي، نو د هغه زړه نه خو نه شي ایستی. لیکن دا ترجمه نیمګړې ده. پوره ترجمه دا ده چې لا اکراه فی الدین، اسلام دین په جبر باندې پچا منیم نه، او اسلام د بل چا جبر هم نه مني. کته وای چې نه په خپل څه جبر نه کوم، خو استاد جبر سره میکار نشته دی، نو بیا خدا خبره ډیره نیمګړې. کته زور کوي نو غیر دې زه بیا څه نه وایم، نو دې صبر سم مطلب زه زور نه کوم، زه بچا زور نه کوم، او کته په ما زور کې او زما پر قوم باندې او زما پر اولاد او زما پر نسل باندې په زور کفر منی، نو زه څه نه وایم. نو دا خو د پیغمبر تعلیم نشي کېدی، دا د چا تعلیم؟ حقیقت خبره دا ده چې اسلام دا جبر نه مني. ته به وایې چې دا جبر څنګه دی، هغه جبر څنګه کېږي؟ نه ما یو خو په خپله خوله وایي چې زه جبر کوم، زما پیکیج به پوره منې، که پوره نه منې نو بیا به زما د ټکنالوژي نه فایده هم نه هلې. خو دویمه خبره دا ده چې د هغه دا تعلیم، دا سیستم، ذهن د څه نه جوړېږي؟ ذهن خو د دې فکر تعلیم نه جوړېږي، دې څه زده کوي؟ زما ذهن د دې قرآن نه جوړېږي، د ده ذهن به د بل څه نه جوړېږي. د مسلمان ذهن خو د قرآن نه جوړېږي. نو قرآن مجید چې دی دې کې جبر نشته. ولې؟ ګوره قرآن چې بچي ته ته وایې نو دا جبر نه دی. زه دا دعوه کوم او دا یوازې دلته نه کوم، دا د دنیا په هر ګوټ کې کوم چې زه چاته قرآن وایم، نو قرآن ویل د کافر نه کافر د یهودي بچي ته هم چې زه قرآن وایم، نو دا قرآن ویل جبر نه دی په هغه. او ته چې ورته خپل مذهب وایې او خپل دین ورته وایې، یا ته ورته د اسلام کومه خبره کوې، نو دا جبر. ته به وایې چې دا ورته د بېانصافۍ د زورورتیا خبره کوي. نو ما د زورورتیا خبره نه کوم، پوهوم دې په خبره. قرآن چې د توحید خبره کوي، نو توحید په دې طریقه باندې بیانوي چې په دې توحید باندې کوم اعتراضونه راځي هغه هم وایي. شرک څه کوي او شرک څه ته وایي، او د مشرکینو دلایل څه دي، قرآن راته هغه وایي. بار ته حاجت نشته. د نبی علیہ السلام زمانه کې او د نبی علیہ السلام د زمانه نه مخکې مشرکین او د توحید خلاف کم دلیلونه ویل دي، هغه راته قرآن وایي. کم اعتراضونه کړی دي، په پیغمبر کوم اعتراض کړی دی، د پیغمبر په پیغمبرۍ کوم اعتراض کوو، هغه ماته قرآن وایي. د قرآن چې کوم عقاید پیش کړي په هغې کوم اعتراض کړی،
دام راته وي نوح علیه السلام، په صالح علیه السلام، په شعیب علیه السلام، په لوط علیه السلام، په یوسف علیه السلام، په یعقوب علیه السلام، په عیسی علیه السلام، په موسی علیه السلام څه اعتراضونه دي، دام ماته قرآن وي. آخرت دلایل څه دي، دام راته قرآن وي. خو د آخرت د منکرینو دلایل څه دي؟ څوک د آخرت نه انکار کوي هغې کوم دلیلونه وي، دام ماته قرآن وي. د داسې خلکو خبرې هم راته قرآن بیانوي چې د هغې خبرې چې قرآن نه وی نقل کړي، نور چا ورته اړوسړیتوب نظر به نه وی کړی وي چې زه مړه ته وګوره دی هم خبرې کوي. قرآن د هغه ټولو تاسو دا نن دا قرآن په دې انداز کې بیا وګورئ او دا د مکي سورتونه خاص کر وګورئ چې د مکي په سورتونو کې بیا څومره واقعات قرآن بیانوي چې د نبي علیه السلام سره څه کېږي هغه بیانوي او چې د تېرو پیغمبرانو سره څه شوي دي هغه بیانوي. نو په هغې کې د خلکو اعتراضونه نقل کوي که نه نقل کوي؟ په توحید باندې اعتراض کوي، په رسالت باندې اعتراض کوي، په آخرت باندې اعتراض کوي، د قرآن په احکامو اعتراض کوي او هغه اعتراضونه قرآن نقل کوي او سیرت او سنت خو د هغې پوره وضاحت کوي. پوره سیرت د نبي علیه الصلاة والسلام ګورئ نو په یو خبره باندې په جهاد باندې کوم اعتراضونه هغه زمانه کې خلکو کړي نو دا ټولې خبرې کوي که نه؟ نو داسې کتاب چې هغه د خپله خبره هم کوي او د خپل مخالف خبرم بغیر د کم وکاس نه. ګوره دویم دلیل درته دا دی چې قرآن چې د مشرکینو کومه خبره نقل کړې ده نو د هغه زمانې مشرکان چې په هغه وخت کې ژوندي وو هغوی په قرآن دا اعتراض نه دی کړی چې زما خبره غلطه نقل کړې ده، ما داسې نه ویلي، قرآن داسې نقل کړی ده. دا اعتراض به د اوسه پورې کافر نه دی کړی. ولید ابن مغیره باندې ویلي دي، ولید ابن مغیره قرآن په باره کې دا نه دي ویلي چې دا زما په باره کې چې قرآن څه ویلي دی ټیک نه دي ویلي. یو ټکی پکې و هغې مبارک د خپلې مور نه تپوس وکړو هغه ورته دا قرآن چې وایي ټیک. دا بنیادي خبرې دي چې د کومې زمانې کې قرآن خبره کړې ده نو د هغه زمانې کافر دا مني چې قرآن چې کومه خبره وکړه دا منم، دا خبره ما کړې. نو ته ماته په دې غیر مسلمو کې یو داسې کتاب وښایه چې هغه د اسلام خبره بلا کوم وقاس نقل کړي. ځکه زه وایم چې د خپل بچی ته دا کم تعلیم ورکوي نو دا د جبر کوي، د گویا کې په زور باندې د اسلام نه منی کوي. زه چې بچی ته تعلیم ورکوم نو که مسلمان بچی ته تعلیم ورکوم او که غیر مسلم بچی ته تعلیم ورکوم نو زه هلته جبر نه کوم، زه ورته د مسلې دواړه پهلوګان ویم. ته نرشه داسې یو کتاب دنیا کې او دا خو ورته قرآن ویلي چې فاتو بصورة من مثله، زه ته یو کتاب داسې پیش کړه. نو که تا داسې کتاب پیش کړ دنیا ته چې په هغې کې زما خبره بالکل ټیک وه، قرآن چې څنګه ویلې ده همداسې خبره یې پکې نقل کړې، نو بیا زه تا سره جګړه نه کوم، بس تا تعلیم عام دی بیا ته جګړه نه کوم. او که داسې نه وي نو یا به ما پرېږدي چې زه درځم او زه دې بچو ته د دنیا ته دې دنیا ته دا قرآن خیم او دا دین ورته خیم، ستا خبره هم ورته کوم او دا خپله خبره هم ورته کوم. او یا دا چې د دې نه کې نو بیا د مخې نه اخواشه کني نو زه خو روان یم، زه خو مخې ته روان یم. دې ته که دې ته ته جبر وې، که دې ته ته ظلم وې، که ته دا وې چې ښه تاسو د مسلمانان پر ټوله دنیا غلبه غواړئ. زمونږ د مسلمانان په دې باندې اکثر خوشحالېږي که نه. یو یهودي دی هلته په دغه کې تقریر کړی ما سره په دې هغه کې و په دې چا رالېږلی یهودي اسرائیلو کې تقریر کړی. د هغه د تقریر مطلب دا دی چې هغه دا وایي چې اسلام غلبه غواړي خدای هم غرق کوي. خپلو یهودیانو ته ووایي داسې مه ګڼئ چې دا تشه عقیده ده، اسلام غلبه غواړي. او د اسلام نظریه دا ده چې محمد صلی الله علیه وسلم ته وایي دا مصطفی ځکه وایي چې بل پیغمبر نه اوس الله تعالی محمد مصطفی کړی دی صلی الله علیه وسلم غوره کړی دی. او ان الله اصطفى لكم الدين او د مسلمانانو دا عقیده ده چې بس هم دغه دین اسلام دی، دا باقي دینونه ټول غلط دي. تاسو ته وایي تاسو غلط یې، ګمراه یې، کافر یې. خلکو ته وایي تاسو خبره یې نه ځانوي، داسې مه ګڼئ چې دا صرف یو نظام دی. نو د مسلمانانو یو بل ته دا میسجونه دې دپاره په هغې کې هغه تقریر لیږه چې ګوره که نه خلک د اسلام د رښتینوالي قایل دي. ما چې هلکه وګوره هغه خبره کمه کوي. هغه دا وایي خپلو یهودیانو ته وایي راپاسئ تاسو خو دا خیال دی چې په ټوله دنیا باندې مونږ غلبه غواړو. او دا مسلمان وایي چې نه په دنیا غلبه زما حق دی. نو وایي مقابلې ته راپاسئ. داسې نه وایي چې یعنې ستا نه متاثر دی، متاثر دی نه دی، خپل خلک راپاسئ. دا هغه بنیادي خبره ده چې د لا اکراه فی الدین مطلب دا دی. دا جدي کوي، دا جبر کوي. د نظام تعلیم د مغرب او د مشرق دی او که د هر چا دی، که د چین دی او که د جاپان دی او که د فرانس دی.
چې بالکل مسلمان ته اړو سوی نه مسلمان ته وایي یاره صاحب تا کې سره کار نه لرم خو زه ورته وایم چې نه په ما کې خو کار نه لري خو ته خو جبر کوې ته په خپل قوم ظلم کوې ځکه ته د هغوی نه یو پهلو پټی او دا تعلیم چاله ورکول چې د هغې هغه د یو حصه ته پټه کړې او بله ورته ښکاره کړې خپله خبره پټه کړې او بله ښکاره کړې دا یک طرفه نظام دی دا یک طرفه نظام جبر دی لا اکراه فی الدین مونږ جبر نه منو د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته هم دغه خبره کړې وه نو ځکه هغې دنیا ته وایي چې اسلم تسلم مسلمان شه نو بچ بشې دا خبره اوس هم ده دا بله خبره ده چې اوس به ته وایې چې ځان بچ کړم که هغه ته د مسلمانۍ دعوت ورکم لیکن چې کله د تهذیب د جنګ خبره نو بیا خو به زه خبره کوم چې کله ته د خپل تهذیب خبره کوې او د خپل دین خبره کوې نو دی د خپل یاره جي مونږ د امن کا مونږ د امن خبرې کوو زه هم د امن خبره کوم خو ته امن پېژنې نه ته امن نه پېژنې امن په دې نه راځي چې ته د